آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. سورة بقرة شروع. مخکې آیت کې الله رب العزت وحدانیت او همدارنګې اثبات توحید ذکر کړ چې کسه دغه ټول ځمکې او اسمانونو اختیار دا هم رب سره دی او همدارنګې پټې او ظاهرې په دغو باندې پوهېدونکی دا هم یکي رب ذات دی او همدارنګې عذاب ورکوي چاته او که چاته راحت او تکلیف ورکوي یا عزت یا ذلت ورکوي نو دا ټول هر څه کارونه دنیا کې څومره څه هم دي مو تاسو په نظر راځي یا نه راځي خو دا ټولو باندې اختیار صرف یکي الله تعالی دی نور چا نه دی. او د نن آیت کې ذکر کوي چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. دا پیغمبر څه شو دا رسولان یعنی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سره کوم آسماني کتاب راغلی دی دا هم د دې تصدیق کوي او همدارنګې کوم مخکیني کتابونه دي هغه کومه خلاصه او نچوړ دی هغه هم د کتاب کې ذکر دی او همدارنګې مؤمنان هم د دې خبرې تصدیق کوي چې دا پیغمبر رښتونکی دی او همدارنګې د کتاب دا ورسره رښتونکی دی او په دې باندې دوی ایمان راوړونکي دي شک او شبهه ورکې نه کوي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. تصدیق کوي د دې خبرې والا دا پیغمبر چې بما أنزل إليه هغه چې کوم دي چې نازل شوی دی یعنې دا قرآن کریم چې دا د الله تعالی طرف نه دی او بالکل حق او سچ دی ځکه دا پیغمبر دا خبره کوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دا پیغمبر هم یوه خبره د ځان نشي کولی مګر د طرف نه حکم کېږي یعنې د دا وحی کېږي او بیا وحی چې د هغه خلکو ته بیانوي. بما انزل الیه من ربه والمؤمنون او همدارنګې مؤمنان هم د دې خبرې تصدیق کوي یاره دا قرآن کریم راغلی نو دا رب طرف نه دی او رښتونکی دی. کل آمن بالله وملائکته وکتبه. دا ټول چې هر یو ایمان اورونکی دی په دې خبرې باندې چې دا الله تعالی یکی یو دی او وحدانیت والا ذات دی بل څوک ورسره شریک نشته دی. کل آمن بالله هر یو ایمان اوري چې الله تعالی او همدارنګې په ملایکو هم ایمان اوري او په کتابونو باندې په رسولانو باندې دا ټولو باندې ایمان اوري چې دا ټول حق دي او رښتونکي دي. ګوره ملایک او استاد کرام هم کتبي هم استاد دي جبرائیل هم استاد دی اسرائیل او میکائیل او همدارنګې نورې فرشتې نور ملایک چې دا ټول استاد دي مو تاسو نظر باندې نه چې و دا استاد دی نوري مخلوق دی یعنی د نور والا مخلوق دی دا هم استاد دی او همدارنګې دا کتابونو باندې ایمان راوړل ګوره سل صحیفې دي همدارنګې غټ څلور آسماني کتابونه دا ټول د الله تعالی طرف نه دي حق او سچ او رښتیا دي دا ټول د الله تعالی طرف نه راغلي دي. بل دا ورسوله په انبیاو باندې ایمان راوړي ټول انبیاو باندې ایمان راوړي یو هم کم زیات نه دی بلکې ټولو انبیاء کرام باندې ایمان راوړل چې د الله تعالی طرف نه راغلي دي ځکه دا خبره د قرآن کریم نه همدارنګې نور آسماني کتابونو نه ثابته دی چې دا انبیاء کرام د الله تعالی طرف نه راغلي دي خو دې خبرې طرف ته راغلي دي دې دپاره راغلي دي چې خلکو ته د الله تعالی پیغام ورسوي. الله تعالی پیغام دا دی چې الله تعالی یک یو ومنلی شي وحدانیت د الله تعالی یو ومنلی شي او همدارنګې نور احکامات د الله تعالی خلکو ته بیان کړي. لا نفرق بین احد من رسوله موږ د یې نه راولو فرق نه کوم د یو پیغمبر په منځ کې هم خو مطلب دا چې ایمان په درجې سره یاره موږ ایمان دی په ټولو انبیاو باندې برابر ایمان دی دا خبره مونږ نه کوم چې یو پیغمبر باندې لږ دی او بل باندې ډېر دی درجات ورکې نشته دی همدارنګې انبیاو کې په منځ کې زیاده دا یو امیر نبی چې درجه کمه دی او بل لږ زیاده دی
بلکې ټولو انبیاو باندې مو ایمان برابرې طریقې سره دی ټول په ایمان کې برابر دي لا نفرق بین احد من رسوله مو فرق نه کوم د یو پیغمبر په منځ کې هم او بل دا خبره کوي وقالوا سمعنا واطعنا ای رب د مو وارد را دا خبره د قران کریم را مو دا خبره وارد د سورې بقره کوم مکه ټول خبره تیر شولې ځکه دا سورت اخري آیتونه دي دا خبره اخر کې راوړل چې قالوا سمعنا واطعنا ای رب د مو وارد را دا قران کریم یا موارد دا د پیغمبر خبره واطعنا موی تابعداري کوم پزړه سره غفرانک ربنا و ای ربا مو بخنه غواړو تعالی چې موږ ته مغفرت وکړه و الیک المصیر او خاص تا درته مو بیا پسې ګره دنیا کې انسانان څومره عمر هم تیر کړي چاهے زر کولول لري خو بیا بیا ورځ به داسې راځي دا دنیا نه به هجرت کوي ټول باره درته واپس کېږي به او دارنګه الفاظ قرآن کریم کې مختلف طریقو سره ذکر دي خو معنا ټول یو کېږي و الیک المصیر او دارنګه نور و الیه یرجعون یا ترجعون مختلف قسم الفاظ استعمالېږي او دا ټول کارونه چې ټول راجع او پسې اعتراض راته کېږي او یو د څه ورځ راتلونکي دي چې دا ټول هر یو کار انسان څومره عمل کړی دی ایتونو اخر کې براشي نیک عمل او بد عمل وي دا ټول پورا الله تعالی د سزا او جزا ورکړي یعنی بدلا ورکړي کنه نیک عمل کړي پورا بدلا ملويږي او که بد عمل کړي دا هم پورا بدلا ملويږي اصل خبره ده نو چې موږ تاسو دنیا کې دا استول شوی دي د پاره چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالی جنات او انسانانو پیدا کړی مګر خپل عبادت لپاره چې موږ تاسو تعالی عبادت وکړو او دا چې عبادت کوم صحیح طریقې سره کچای موږ تاسو نه رب وړي او دا شنو موږ تاسو رب عبادت وکړو بل ذکر رب العزت فرمایي تاسو د الله تعالی او ویریږي او خلکو چې ایمان نه وړي دي خدا چې ویریږي لکه څنګه تاسو باندې د الله تعالی د ویری حق دی مطلب چې موږ تاسو څوره بدن الله تعالی راکړي دا ټول الله تعالی دین د پر استعمال شي د الله تعالی عبادت استعمال شي ودا الله تعالی نه به کومه ویره دي د الله تعالی حق چې موږ تاسو نه ویریږو تقوا چې موږ تاسو اختیار کوم نو هغه به دې درجه کې ادا کیږي او بل چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون یو کس تاسو نه مړ کې دې حالت کې تاسو ته مرنه شي تاسو ته بيدارو د الله تعالی او د پیغمبر په تابعداري کوم بیا مرنه شي بیا خیر دی الله تعالی موږ تاسو سنت موافق ژوند نصیب